الله الرحمن الرحيم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال ولا نشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. قال ابن جريج الراوي عن عطاء الراوي عن ابن عباس فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنباه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدخ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبتش إلا كذلك. وقال لولا نشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. دې سلسله کې د آخري حدیث ته کم چې مخکې نه باب را روانو چې د ماسخوتن ټیم ترکې مې پورې دی شروع کم ځای نه دا ټیم ترکې مې پورې دی نو هغه زوړ حدیث دی تاسو هم د اصل اور شپږ ورځې احادیث اورېدل تقریبا یو حدیث ته د مختلف صحابو نه په مختلفو الفاظو کې نقل کیږي دې وجه نه طریقه دای چې کله د یو مضمون غڼه حدیثي نو خلک هغه ټول حدیثونه اولولي علماء کار دی نو ګوري چې کم کې کم اضافه ده او په کم کې کم کمې ده نه پوره کی ځکه ښکاره ده چې یو سړی واقعه بیانوي قصه بیانوي د چا مخ کې څه کار وشي د څومره کسانو مخ کې چې کار شوي د هر چا بیان به جدا جدا وي بنیادی مسله به یو وي خبره به یو کوي لیکن الفاظ به هر چا جدا وي څوک به پکې یو شی بیانوي څوک به بل نه بیانوي داسې واقعات چې هغه د کتو سره تعلق لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل ته چا کتلی دي او خبره کوي نو ښکاره ده په کې بعد یو بل نه خلاف جملې راځي په داسې وخت کې طریقه داره چې دا ټول احادیث به ولوستی شي او چې پای کې کم مضمون داسې دی چې هغه صحیح سره ثابت دی یو روایت کې شته او بل نشته دا ټول روایت باغ شان تسلیمول شي یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی فرمانی حدیث ایک سو کمې نه کوي اخو چې څنګه اورېدلی ناغه شانته بیانوي او یو داغه یو کار یو سنت چالیدل دی نو هر سړی د هغې دپاره ځان له الفاظ بیانوي د دې وجې نه دا یو لوی کمقلتوب دی چې خلک یو مختصر حدیث وګوري پای کې د یو څیز ذکر نه نو دی چې بل ځای حدیث اوري نو دی وایي دا شی غلط دی غلط نه دا خو انساني مزاج دی چې کله مختلف خلق د چا د واقعي تفصیلات بیانوي نو ټول یو شان نه څوک پکې یو شی حذف کی زیاتې کوي نه پکې خو د چا پنیز یو څیز اهمي د چا پنیز بل اهمي هر یو کس د خپل لیدو مطابق کار وکړي و دې حدیث کې هغه وایي عبدالله ابن عباس فرمایي اعتم رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة بالعشاء موږ ویلي مخکې دا یو شپه دا کار شوی دی چې د ماسخوتن مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لیټ کړی دی اعتم ډېرې لیټ ډېرې تاخیر وکړو او څومره حتی رقد الناس تر دې چې جومات ته کوم خلک راغلي وو هغه وده شو جماعت کې په ناسته وده شو واستيقظوا بیا راویښ شو ورقدوا بیا وده شو واستيقظوا بیا راویښ شو یعنی انتظار کوي د مانځه خو څوک ټوخي نه کوي ها
تاسو ته ما پور نه ویلي دا مرض لرې کړه د ځان نه امام استاد نشته خیر دی انتظار وکړه خو دا هر یو سړی ته ووایه د امام له د بادامو ټرک ورکوي چې به د په ټایم راځي هغه ته اختیار شته دی هغه له 7 منټه مخکې هم راتلی شي وروسته هم راتلی شي امام زمونږ خلک امام نه پېژني خو دا ټوخي موخي کول لارې ته کتل ګړی ته کتل ټایم شوی دی دا د مقتدي حق نه دی دا د امام حق دی څه ټایم راځي بس راځي هغې چا څه خرڅېږي نه ټیک ده اخلاقي ذمہ داري دا چې کم ټایم تعین شوی دی هغې له دې راځي دې ته اخلاقي ذمہ داري وایي څه فرض نه دی دا الله او رسول نه دی ویلي چې 5 بجې شي ته لمونځ کوې دی نه دی ویلي چې 1 منټ مخکې یا وروسته نه شي کولی امام له د هغه صحیح مقام ورکړې دا ورکول پکار دی الله و جماعت صحیح چلیږي د سیدنا عمر دور خلافت کې با د امام تنخواه د قاضي القضات چې دا د چیف جسټس وایي هغه برابر و د امام تنخواه به د چیف جسټس برابر د چیف جسټس تنخواه څومره وي څو لګوي 20-25 लाख روپۍ دا دې دپاره چې دی خود کفیلي که نه دی به چا د جون نه کوي چې کومه خبره کوي نو صحیح به ویلی شي منت به چا ته نه کوي او لاس کې اختیار ومي اوس خو امام د خلکو لاسو ګوډاګوي غریب چې څنګه خلک ته وایي هغه شانې ته وایي دا غلطه طریقه ده امام ډېر لوی سړی دی مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک ټوخي موخي نه کوي نبی هم دی بېشک لیکن امام هم دی سیدنا عمر چې وکتل چې خلک ډېر وده شو عذر مونږ مخکې ویلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فوج لیږه بار جهاد دپاره خلق یې تیارو نو خلق تیارېدل خدا نه سامان ورکول یو بل د خوراک انتظام کول د سکاک انتظام کول د بیماری انتظام کول د زخم انتظام کول دا خو ټایم اخلي که هغه فوج به دی رخصتۍ نه هغې به لمونځ کوي دې نه معلومه شوه چې رسول الله صلی وسلم که دا لمونځ رستو کړی د هغې یو شرعي عذر دی زمونږ عذرونه شرعي نه دي چې میلمه راغلی و چې پیسکوله لمونځ رانه وشو دا شرعي عذر خو نه دی میلمه مسلمان دی جماعت ته یې راوله لمونځ وکړه وروسته بچی اوس کړه په هغه تلوار او وزیر بیا زمونږ خلکو کې مصیبت دا دی چې دی انسان رضا کوي او الله ناراض کوي که مسلمان یو ایمان پکې نه په دې پوهېږي چې د الله رضامندتیا د ټول نه مخکې ضروري ده د تباهۍ زموږ سبب دغه دی چې مونږ خالق ناراض کو او مخلوق راضي کو نو خالق هم ناراض کو او مخلوق هم رضا نه شو نو دې ته وایي خسرت دنیا والآخره دنیا هم تباه شو آخرت هم تباه شو خالق رضا کی او هر سړی خپل خالق رضا کی صوفیاء کرام دا وایي چې ګوره دا دنیا ده د دې مثال د انسان د سوري په شان دی نور ته چې بني آدم مخ کی نو سوری د پسې پسې ورځي او کم سړی چې نور ته شا کی نو سوری ته مخ کی خدای لاندې کولی نشي دا حیثیت د دنیا دارې دی یو سړی چې الله ته شا کی نو مخلوق ته پسې دی منډې وایي که نه عین په موقع به مخلوق پرېږدي او چې کله دی خالق ته مخ کی نو مخلوق به د خپو پسې منډه وایي موږ نه دا شی هېر شوی دی حدیث کې راځي یو انسان چې کله عبادت کوي تر دې پورې چې الله د هغه نه راضي شي نو الله ملایکو ته اعلان وکړي زه د فلانکي بنده نه رضا یم او زما فلانکي بني آدم سره محبت دی تاسو اعلان وکړئ په ملایکو کې چې د سره د الله محبت دی او الله ته راضي دی نو ملائک هم د سره مینه شروع دی نه خبر د ځان نه ملائکو سره مینه شروع د مینې څه تقاضي بیا پوره کوي خلک
تشه مینه خو نه ده. د یو بني آدم چا سره مینه وي نو د هغه سره ریکوایرمنټس ضرورتونه پوره کوي که نه پوره کوي؟ څه کار ورله کوي که نه کوي؟ تشه مینه د مینې تقاضا دغه یې. بیا ملایکو ته ووایي د خلکو زړونو کې د مینه واچوئ، نو د خلک هغه سره محبت شروع کړي. ډېر خلک به داسې چې سره لاس کیس نه وي، غریبانان وي، لیکن خلک هغې باندې سر ماتوي. ولې؟ وجه دا ده چې دوی په زړونو کې الله مینه پیدا کړل. مینه زه ورته نه شو پیدا کولی، دا الله پیدا کړي. او چې کله یو سړی بدعملی کوي، ګناهونه کوي، نو الله ملایکو ته اعلان کوي زه د فلانکي نه ناراض یم، تاسو ته هم ناراض شئ. ملائک هم ناراض شي، نو بیا وفرمایي د خلکو زړونو کې د ناراضتیا واچوئ. سم دم سړی به تا د ښکاري چا ورسره لګي نه، څوک د یو خوا تښتي څوک بل خوا. نو رضا د خلکو کارونو کې نه ده. رضا په دې کې دا چې انسان د الله رضا طلب کړي. او چې کله یو بني آدم د شریعت تابعداري کوي او هغه شان سلوک کوي، نو دا ټیک ده، ډېر خلک به خفه وي، لیکن د هغې رضا کول نه دي پکار. خفه ښه دي. چې یو سړی په دیني معامله خفه کېږي، الله یې زړه اوچوي. مېلمه راغلی دی، نو هغه ته د مونځ ووایي چې بھئ وانګې ویلی دی، د چای وینا مې کړې ده، مونځ به وکړو بیا به چای وڅښو. په دې طریقه باندې به کار سمي وي. که هغه وایي چې زما تلوار ته وایي په مخه دی ښه دی که څه دي. یعنې د یو انسان دپاره مونږ د خالق فریضه پرېږدو. دا شرعي عذر نه دی، دا غلط عذر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو دینی کار د وجې بل دینی کار پرېښی دی. فوج لیږل دا د اسلام شپږم رکن دی، جهاد. د دې وجې نه مونځ لږ وروستو شو. ما وضاحت کړو چې دا ټایم داسې و چې دا خو ماسخوتن و که نه، نو ماسخوتن خو تر سهار بانګه پورې مونځ کېدی شي، هر مونځ نه و. د ماسخوتن مونځ یې وروستو که دې دپاره چې د ماسخوتن ټایم ډېر دی، مونځ پکې فوت کېږي، قضا کېږي نه. دغه چلی وکړو، سیدنا عمر آواز وکړو الصلات. او سیدنا عمر دا هم ویلي و چې سړي موده شو او ښځې موده شوې. او د هغې وجه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سړو او ښځو سره ډېر د نرمۍ سلوک به کوه. زمونږ خلک ښځې سره نرمۍ سلوک نه کوي، ډېر سپک ورته ګوري. د بل ښځې ته خو ډېر سپک ګوري، خوله یې عجیبه عجیبه خوځېږي. ته ته وایه که ستا ښځې پسې څوک داسې ووایي یا ستا مور پسې ووایي، ته به څه وایې؟ خیال ساتل پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خیرکم خیرکم لاهله. په دې نارینهو کې غوره نارینه هغه دی چې د هغه خپلې ښځې سره سلوک ښیي. وینځه نه ده، زنانه وینځه نه ده، هغه ستا د ژوند ملګرې ده. دا د ډېر مخکې نه دا کمی را روان دی، پښتنو کې ډېر زیات را روان دی. دی خو دې مشرانو ته به یایي، دی به لومبی شپه باندې چې ښځې له لاړل که نو کار به یې له ډبولو نه شروع کړو، به یې ډبوله. زمونږ او ستاسو میندو ټولو ډبول خوړلی دي. دا دومره ځناورتوب دی. یو بني آدم چې هغه شپه ورځ ستا خدمت کوي، ستا په غیر موجودګۍ کې ستا د کور خیال ساتي، خپل حفاظت کوي، ستا د بچو خیال ساتي، ستا د غیرت خیال ساتي، هغه د عزت مستحق دی که ډبولو مستحق؟ د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله فرمایل لا تضربوا اماء الله. د الله وینځې مه وهئ. ښځې د الله وینځې دي او نارینه د الله بندګان دي. لا تضربوا اماء الله، ښځې مه وهئ. او بیا فرمایل شرمېږئ نه، د ورځې ټکول وکړئ، د شپې ورته بیا محتاج یې خپو ته یې ناست دی هلته یې پیغور ورکړی. دا جایز نه دی. په دې برید مه تاوراده وه چې ما ښځه وغواړې، توره دې کړې ده. خیرکم خیرکم لاهله. تاسو کې غوره سړی هغه دی چې هغه د خپلې ښځې سره ښیي. وانا خیرکم لاهلي،
او زه په تاسو ټولو کې غوره یم په دې اعتبار چې زما د خپلو ښځو سره ښه تعلق دی. د مینې محبت الفت تعلق پکار دی، هغه وینځه نه ده، هغه چا لور ده، هغه د چا خور ده. نو که یو سړی خپلې ښځې سره زیاتې کوي او د هغې وروڼه خبر شي او پلار یې خبر شي نو بیا، او بل لا چې یو سړی د بل بچی سره ولې هغه سلوک کوي چې کمې ته خپل بچی نه پرېږدي. زما لور چېرته واده شي بالفرض او هغه سره دغه حرکتونه شروع کړي، زه به څه وایم؟ دا مونږ سره چې کومې ناستې دي دا چالونه نه دي، د ظلم انتها ده، دې ته بربریت وایي، نهایت لوی ظلم. د عربو ښځو سره به هم دغه کېدل، په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو به خیال ساته، نور څه وجه نه وه، د مظلوم خیال به یې ساته. هغه سوچ غلط دی چې دا ښځه وه او فلانی چل دی ډینګی چل دی، دا غلطې خبرې، مظلوم ده ښځه. دارنګې د ماشومانه به هم خیال ساته، ځکه سیدنا عمر او فرمایل چې یا رسول الله ماشومان موده شو او زنانه موده شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بار روتو کانی انظر الیه الان، عبداللہ ابن عباس فرمائی گویا کہ زه هغه ته اوس ګورم. دا نقشه ښیي موږ ته د صحابو حال ډېر بدل دی، زمونږ په شان نه دی. مونږ خو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ذکر اور ارتعاش نه راځي، زمونږ غونې نه زګزګ کېږي، زمونږ زړه کې څه محبت ټوپونه نه وایي، لیکن د صحابو حال جدا دی. هغې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي د هغې غونې لشې لشې کېږي، ولې هغه رسول دی د الله، هغه د هغې محبوب دی، پسندیده دی، ځکه هغې د پیغمبر سنت لره ټول نه زیاته ترجیح ورکوي. نن چې د کم سړي د رسول الله سره محبت وي د هغه عمل کې به د سنت اتباع ډېر وي. دا تش چې په خولې لګوي داسې للو دی، د هېڅ مینه نشته. دی هغه نقشه راښي تا ته چې تا ته میدان وښیي چې گویا کې زه اوس هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګورم. یقطر رأسه مان واضعا یده علی رأسه فقال، رسول الله صلی الله علیه وسلم باروت گویا کې زه هغه ته ګورم، یقطر رأسه بهیږي د هغه د سر نه مان اوبه، وخت به په سر اوبه اچولي چېرته لامل معمل نه و ده. واضعا یده علی رأسه، او خپل لاس چې کوم دی هغه په خپل سر باندې ایښی، دا کیفیت ښیي موږ ته چې داسې حالت کې به راووت، خو د هغې سر مایع د لاس کې ایښودو کیفیت هم وروستو ښیي. د دې دپاره چې صورتحال معلوم شي دې ته مینه وایي. د انسان چې چا سره محبت وي او د هغه خبره کوي نه بلکل په هغې نه ستړي کېږي، او چې چا سره یې مینه نه وي هغه هسې په ساس کې واړوي خبره. صحابه کرامو مینه ده د خپل نبي سره، په دې وجه پوره حال ښیي. هلته یو فرمایل لولا ان اشق علی امتی، که چېرې زه سبب د سختۍ نه جوړلی په خپل امت، لامرتهم ان یصلوها هکذا، نو ما به دې ته ویلی وی چې دې ټیم کې دا لمونځ کوي. د دې ځای نه بعضې فقها استحباب ثابتوي چې دا مستحب دی چې د ماخوستن لمونځ دی لیټ وکړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عذر د وجې یو ځل کړي دي، نو دې وجې نه موږ ویلو د استحباب قول سړی صحیح نه ښکاري. قال ابن جریج الراوی عن عطا، ابن جریج یو راوی دی عطا نه نقل کی، اور راوی دا حدیث نقل کی د عبداللہ ابن عباس نه. نو عطاوی چې فاستثبت عطاء، ابن جریج وی چې ما د عطا نه تحقیق په طور تپوس، استثبات تحقیق په طور تپوس کول، ما تپوس وکړه چې څنګه لاس یې کیف وضع النبی صلی الله علیه وسلم علی راسه یده، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک په خپل سر څنګه یې کما انباه ابن عباس، داسې ما ته ووایه لکه چې عبدالله ابن عباس فرمایلو، فبدل لی عطا بین اصابعه شیئا من تبدید، عطا چې کوم دی خپل ګوتې لږې داسې کوله وکړې، بیا څه چل وکړو، هغه ګوتې ثم وضع اطراف اصابعه، بیا د سرونو هغه ګوتې کېښودې علی قرن الراس، د سر په مخکنی حصه باندې، ثم ضمها، بیا هغه ګوتې هلته یو ځای کړې، او یمرها کذلک، لاسې داسې راښکه 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 علی الراس،
په سر باندې حتی مست ابهامه تر دې چې ولګېدا دغه کټه ګوته طرف الاذن د غوږ غاړې سره د دې نه شروع کړه داسې او لاسې داسې بوته سر یې لوند و دا اوبې په دې طریقه باندې وچولې چې زما د سر نوبت وشي مما یلیږ الوجه مخ سره نږدې علی الصدغې صدغه کنپټۍ ته وایي سړی چې کله خبرې کوي یا خوراک کوي نو دې ځای باندې دا اډوکې ښکته پورته کېږي تر دې ځای پورې دا چل بیګه داسې ګیره مبارک باندې براته وناحیت اللحیت او د ګیرې په یو طرف دا هغه مینه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې هغه لاس مبارک داسې راښکه په دې کې څه دي اس نشتره لیکن په دې کې هغې مینه ښکاره کوي د خپل نبي سره چې مونږ د هغه یو حرکت مونږ ته معلومي ډېر بد حالت دی د بعضې ملګري مونږ ته څه څیزونه راولېږي د میډیا باندې تپوس کوي د یو سړي نه ته مسلمان یې هغه وي او چې مسلمان یم څومره عمر دی 40 کاله د آخري نبي څه نوم دی نوم نه ورځي یعنې زموږ مسلمانې دې حد ته ورغلې ده چې یو سړي ته دا پته نشته دی چې د آخري نبي څه مطلب ده زموږ بس مې نه پیغمبر سره بیا د هغه تپوس کوي تعالی د اسلام کلمه درځي نا کله بسم الله وي او کله اشهد ان لا اله الا الله وي دا خلک هم د پیغمبر په سر ننګ کوي ښه وجل کوي خپله د اسلام پته نه لګي او لانجه جوړه کړې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څیز ګوري ته دې دپاره انشاءالله موږ د دې کتاب نه فارغ شو جوندو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اخلاق دي عادتونه دي چې لاس به څنګه کېښودو ږیره به څنګه موږ زوله نوکونه به څنګه پرېښود هغه مستقل کار دی دې ته شمایل وایي بیا اخلاق او عادات دا یو جدا څیز دی هغه چې سړی زده کړي نه بیا د انسان ایمان چې کوم دی مکمل شي شمایل النبي صلی الله علیه وسلم ته د هغې سره تعلق زمونږ خلکو ته دینی احکام نه دي معلوم د شمایل بیا څه زده کړي او که زده کړي نو په دې به څه هڅه وشي ځکه زمونږ ایمان یا زمونږ عمل بلکل صفر دی کې څه نشته دا زمونږ ځان له تسلي ورکوو چې الحمدلله زه مسلمان یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترونه څومره وو کم وو چا ایمان راوړه چا ایمان نه راوړه پپوګانې څوک دي په چا واده دي بچي څوک دي دا چې زموږ مینه وی دا به ټول موږ ته یاد وی مینه نشته مینې تقاضا دا ضروري نه ده خو مینه غواړي مینه چې وي چا کې دا ورته معلوم وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرکټي او پرکټۍ څومره وي د خدیجه څومره اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی کړی د ام سلمه څومره اولاد یې لوی کړی پردی بچي یې لوی کړي دي اوس به د یو سړي واده تړلی کېږي خو بچي دي ورسره نو بچي ډیران باندې وغورځوي یعنې زمونږ سره خپل غرض سره مقصد سره کار دی دې سره هم کار نه دی چې د هغې 2 بچي یا 3 بچي ضایع کېږي دا یې ضایع شي وایي د ښځه میلو شي دا ډېره بدتمیزي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلورو بچو سره ښځه کړې ده دې څه له کړې ده دې له کړې ده چې د هغې بچو تربیت وشي او د دې کونډې څوک نشته چې دې یو امداد جوړ شي او دا پاکستان کې هم خلک شته دی یو سړی به واده یې کړو پلار مور ونه کړو په چا سره یې مینه پیدا شو نو هغه یې هم وکړه ښځې له اجازت ورکړو نو بیا یو کونډه ومونده نو ښځې نه یې تپوس وکړو چې دې کونډې سره که زه واده وکړم دې دپاره چې دا موږ د دې خدمت کولی شو نه ښځه ولګې له 2 کونډې وکړه داسې ښځې هم شته دنیا کې پښتانه په دې سر ماتوي په دې کې تعلق یوازې جنسي نه وي
لکه انسانیت ځان کې پیدا کول پکار دي چې دا یو ښځه ده بچي بربادېږي ښځه بربادېږي نو زمونږ نه دغه شی انسانیت ختم شوی دی زمونږ صرف جنس باندې پوهېږو دا یو مستقل چپټر دی د رسول الله وسلم ربایب څومره دي پردي بچي به ته څومره وساتې دا د ګڼو ښځو چې کېدل د هغې اصل وجه دکه وه چې صحابه کرام به شهیدان شو د هغې ښځې به کونډې پاتې شوې صحابه کرام به هغې سره نکاحونه کول د دې دپاره چې دا بربادې نه شي زمونږ معاشره خو پردی زنانه په خپله بربادوي ختموي یې پردی ده دا هغه منفي سوچ دی چې مسلمانانو کې راغلی او د هغې د وجې زمونږ مسلماني هم تباه د انسانیت هم تباه کړی مو بارکیف دا ځان له یو چپټر دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د استعمال څیزونه څه دي تورې څومره وې څنګه وې کوم ځای جوړې شوې وې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنس شی پرېښی نه دی هر شی ښودلی سپلی یې څنګه وې پیزار یې څنګه و جامې یې څنګه وې څادر څنګه و دا صحابي موږ ته ښیي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس دلته کې کېښود داسې به یې راوستو لا یقصرو ولا یبطشو لاس به بندو هم نه او ویښته به هم نه نیول یعنې اوبې لرې کولې ته خو څنګه چې سړی زور وکړي په ویښتو باندې دې لپاره چې اوبه تې وځي دغه چلېږه الا کذلک مگر دغه شان وقال وی ویل لولا نشق علی امتی لامرتهم ان یصلوها هکذا که زه باعث د سختۍ نه جوړلی په خپل امت نو ما به دې ته ویلی وی چې دا مونځ دغه شانتې کوي وبارکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن مونځ ټول اول ځل کې کړی دی جون کې دا یو حدیث ته تاسو بار بار واورېدو نو دې کې ډېر علم موږ له راغی او په دې اخري کې خو ډېر علم دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو د مینې پته ولګېده چې هغې د هغه د هر یو څیز تپوس کوي چې دا څنګه لاس راښکو نو په دې کې اتباع ضروري نه ده خو انسان ته پته ولګېږي چې زما رسول به خپل ویښته څنګه وچول بیا د هغې ملک کې ګرمي ده زمونږ ملک یخ دی نو که ګرمۍ کې سړی په دغه عملو کې نه کولی شي دلته خلکو کیسه یې جوړه کړله که 1400 کې مخ به وچېږي که به نه وچېږي دا تپوس کوي خلک اودس دې وکړه مخ وچول چې مکروه دي هسې کیسه یې مه کوه مړه د دې تعلق موسم سره هم دی علاقې سره هم دی په ژمي کې سړی په مخ اوبه نه شي پرېښودی وچوي دی بس او په اوړي کې که سړی ټول وجود لوندې دی بد نه ګڼي نه دی وچوي بس نو بعضې مسایل وي داسې چې د هغې تعلق علاقې سره وي یا یو خاص فصل سره وي هغې نه خلک مسله جوړه کړي مسله مه جوړه بیا دی نه اقول قولي هذا استغفر الله